وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمان ورونو، الحمدللہ اللہ پاک کو منگو تاسو باندې د رمضان المبارک میاشت راوستې وه، او الله پاک منگو تاسو له د دې توفیق راکړو چې موږ پکې د رمضان المبارک روژې ونیسلې، تراویح مو پکې وکړلې، ختمونه مو پکې وکړل، ذکر و اذکار، عبادات، صدقات او خیرات مو پکې وکړل. په امید د دې چې د دې اعمالو په وجه به الله تعالی موږ او تاسو ته بخښنه کوي، او د رسول الله ارشاد هم دا و چې کله مسلمانان د رمضان المبارک روژې ونیسي، د روژې د آدابو خیال وساتي، او رمضان ختم شي او د شوال میاشت راوخیږي، او د اختر په سهار باندې د عیدګاه ته لاړ شي او د عیدګاه نه واپس راځي، نو الله تعالی وایي د دې د ټولو ګناهونه معاف کړي. نو الله دې وکړي داسې چې موږ او ستاسو روژې، صدقات او خیرات دا هر څه الله تعالی په رمضان کې قبول کړي وي، او الله دې وکړي داسې چې الله تعالی ټولو مسلمانانو ته بخښنه او مغفرت نصیب کړي وي. خبرې مطلب مې دا دی چې موږ او تاسو په دې باندې د الله تعالی شکر ادا کړو. یا الله ستا شکر دې، همت دې راکړو، صحت دې راکړو. ډېر خلک به په مخ د ځمکه داسې وي چې هغوی به ایمان د سره نه پېژني. الله تعالی موږ ته ایمان نصیب کړی دی، الحمدلله. ډېر مسلمانان به داسې وي چې هغوی به د رمضان المبارک روژې نه وي نیولې، یا د عذر د وجې چې بیمار به و، یا هسې د بېغیرتوب د وجې چې روژه به یې نه شوه نیسلې. شکر الحمدلله، الله تعالی موږ او تاسو ته د دغې توفیق هم راکړو، موږ همت وکړو او موږ تاسو ټولې روژې ونیسلې. نو الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زما محترمو، که موږ او تاسو د دې نعمتونو باندې د الله تعالی شکر ادا کوو، د الله تعالی په در کې شکر وباسو، نو الله تعالی به موږ او تاسو ته د نعمت په بار بار باندې نصیب کوي، او الله تعالی به موږ او تاسو د دې نعمتونو نه محرومه کوي. خو که چېرې موږ او تاسو یې په ځان بوج کړو، نو د الله تعالی قدرت، د الله تعالی بادشاهي په ټوله دنیا ده. زما او ستا عبادت ته د سره ضرورت نشته، زما او ستا عبادت ته د الله تعالی د سره ضرورت هم نشته. ما او تا به ځان کمزوری ګڼو او د الله تعالی عبادت به کوو او په الله تعالی باندې به ځان بخو. نو خبره مې دا کوله چې په دې باندې شکر وباسو چې الله تعالی د بخښنې د مغفرت میاشت موږ ته نصیب کړله، په خیر خیریت سره تېره شوله. الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو اعمال الله په خپل دربار کې دې قبول او منظور کړي. او چې موږ او تاسو شکر وباسو، دنیا کې که یو کس باندې ته احسان وکړي، نو چې هغه کې لږ ورته کې شعور وي، نو هغه ستا احسان چرې هم نه هېروي. یاره وایي ده زما پلار سره احسان کړی دی، ده زما نیکه سره احسان کړی دی، ده زما تره سره احسان کړی دی، زه یو وخت کې یو حالت کې خراب وم، ده ما سره احسان کړی دی، زه به د دې احسان نه بدله ورکوم دله. نو دنیا کې خلک د احسان بدله نه هېروي. الله تعالی موږ او تاسو باندې څومره بې شمېره احسانات او انعامات کړي دي چې موږ او تاسو د الله تعالی د ښکلې روژې مو ونیسې دي د الله تعالی دپاره،
هغه رنګ عبادت مو وکړو الله تعالی به زموږ د عبادت دا به نه ضایع کوي. شیخ ادریس صاحب یو واقع بیانوله، وایي د بهر ملکونو د انګریزانو د ملکونو یو کس دوايانو خرڅولو والا په لار باندې تېرېدو، انتهایي تږی شوی و. نو یو بوډۍ وه، هغې والا څه وکړو، هغې ورته کور ته راشه او یو ګیلاس پای پې وڅښل، وایي دمه وکړه، ستړی شوی سړی ته یې کېناو او دې په خپله مخه باندې لاړه. وایي څه وخت پس دغه بوډۍ دا څه شوه، هلته خو ترتیب دارې دا خو شکر الحمدلله چې مسلمان موږ او تاسو ته الله ایمان نصیب کړی دی چې موږ او تاسو مور او پلار او مشران پېژنو. هلته خو چې عمر سیوا شي نو اول هاوس دی، هلته کې بوځي او ورته وایي بیا دوی به درله خدمت کوي، ستا فیس به زه دلته جمع کومه. نو چې څه وخت کې بس هغه ډېر عمر والا هغه دا بیماره شوله او ګاونډیانو چابور د هسپتال د پرایویټ هسپتال د هغې چې د هغې علاج هېڅوک نه و، وارثان هېڅوک نه و د هغې، او دوی والا علاج وکړو، هر څه وشو، اخر کې چې هغه ټیک شوله او بله مخې ته والا بیل کېښوده چې دومره دومره خرڅه ستا په دوایانو باندې راغله. دا په جواب کې وایي چې زما خو خپل کور نشته، زما خو بچي نشته، زما رشته داران نشته، دا پیسې به زه تاله د کومې غاړې راوړم، څه ضرورت دې خلکو ته چې دې دلته راوړم، مثلا نشته. او د کاونټر نه چې کله لاړه هغوی ته هم دغه وایي چې تاسو څه ضرورت ماله مې علاج کړو، زه دا پیسې نشم جمع کولی. نو هغوی وله پایله راوباسه، وله مخې ته کېښوده چې ستا بیل پیډ، ستا بیل چا جمع کړی دی او د لاندې ورسره لیکلي وو چې ستا د یو ګیلاس د پای شکریا ادا کوم، چې تا څه وخت کې مخکې یو ګیلاس پای ته ما باندې څښولي وو، زه انتهایي تږی شوی ومه، زه هغه سلرین یمه چې ما دوایانې خرڅولې، نن زه د دې هسپتال مالک یمه او دا ټول علاج تا له ما وکړو، دا ما د ستا د یو ګیلاس د پای شکریا ادا کړم. نو چې بنده مخلوق احسان نه هېروي نو الله تعالی به موږ چارې هم چې د نو څه کې دغه شان بېنوا نه کېږي چې موږ او تاسو اعمال کوو او ښکلي اعمال کوو، روجي هم نیسو، تراویح هم کوو، نور اعمال مو هم وکړو، امید د رب نه دا ساتو چې یا الله تعالی د قبول کړي، الله تعالی به زموږ اعمال قبلوي. بله خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریفه کې چې کوم لوستی و چې د رمضان د میاشتې رسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې میاشتې د شوال د میاشتې څه فرمایلي دي. پیغمبر علیه السلام وایي څوک چې د رمضان روژې ونیسي او ورپسې په دې میاشت کې شپږ روژې ورپسې نور ونیسي بطور شکریا. دې کې حکمت دا دی چې یا الله دا 10 روژې دا خو تا ویلي وو، ستا پیغمبر ویلو چې دا به خامخا نیسي، نو 10 خو مې ونیسلې او دا شپږ ورپسې بطور شکریا دي. دا شپږ روژې دا د دې رمضان پسې بطور شکریا ګزاري سره، نو د دې ثواب څومره دی؟ پیغمبر علیه السلام وایي کانه کصیام الدهر کله، د دې ثواب دومره شو چې ګویا دغه نیونکي دغه کس ټول عمر روژه ده، ټول عمر روژه ده. د یو نفلي روژې ثواب دومره دی چې الله تعالی دې د جهنم نه دومره لرې کړي لکه ځمکه او اسمان. یو کس نفلي روژه ونیسله د دې ثواب دومره دی چې الله تعالی یې د ځمکې او د اسمان دومره فاصله کړي دی د جهنم نه لرې. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم کس د شوال د میاشتې دا د ولود د اختر میاشتې کومه ده په دې کې شپږ روژې ونیسلې خپل ترتیب ته خوښه ده، که یو نیسي که ټولې په شریکه نیسي، خو په دې میاشت کې دا نفلي روژې دي او پیغمبر علیه السلام د دې ډېر فضیلت بیان کړی دی. نو یو خو دې کې معلومات د دې نه چې باندې دا شپږ روژې دا د دې دپاره دي چې موږ او تاسو په دې 13 روژو باندې خوشحاله وو. دا 13 روژې خو د الله ستا حکم و، دا شپږ ورپسې موږ به ټول شکریا ادا کړو. یا الله موږ په دې خوشحاله یو، د ستا په درد کې شکر وباسو. نو پیغمبر علیه السلام وایي چې د دې ثواب دومره دی چې ګویا د دې سړي د دې زنانه او د دې نارینه ټول عمر روژې. او بیا یو بله شان واقع درته بیانومه د سفیان ثوري رحمه الله
دا د احادیثو استاد دی، دا د امام بخاري د امام ترمذي دا غي په استادانو کې راځي. او شیخ الحدیث غټ شیخ الحدیث کې ویل دي بادشاہ نو دې یو واقع بیانوي او یو واقع بیانوي او مکه مکرمه کې یو مسافر ما سره ملګری شو، یو ځای به طواف کو او یو ځای به چې دی نو ډوډۍ مو خوړله، یو ځای به لمونځ کو. وایي هغه ما ته یو وصیت وکړو، وایي ما ته ویې چې مولانا صاحب شیخ صاحب زما یو وصیت دا دی چې زما باندې څوک شته نه، ما هېڅ څوک هم نشته، زه مسافر یم او یو سفر داسې دی چې دا وایي هر چا ته پروت دی، سفر هر چا ته پروت دی. نو زه وصیت تاته دا کومه چې یو خو که زه وفات شومه په خپل لاس به راله غسل راکړي، قبر ته مې په خپله کوزئ، جنازه به راله په خپله کړي. او دی وایي همدغه شانتې ما وکړل، کله دغه مسافر وفات شو نو ما په خپل لاس غسل ورکړل. په دې کې بیا علما لیکي غسل خو هغه ځکه ورکړه چې صوفیونه ښه خبره دا ده، کومې خبره دا ده چې کوم کس وفات شي نو د هغه نږدې اقربا چې کوم دي، پلار وفات شو د هغه زامن دي، د هغه وروڼه دي، د هغه پلار دي، هر څوک چې دي هغوی ته دا حق حاصل دی چې دی د خپل مړي نه په خپله غسل ورکړي. اکثر موږ وایو دا څه واده خو نه وي چې یو کس له غسل ورکولی شي، هغه د پلانکي ته اواز کړه پلانکي ته اواز کړه لوی لښکر دې جوړ وي. نه، په غسل کې سنت طریقه دا ده او ښه خبره دا ده چې ډېر کسان دې نه وي، یو اوبو کې راوړلی وي، یو چې کوم مړه لامبۍ لاس کې وي، یو د ورته هېلمنو شي چې دی ورسره څه کوي اړه یې راوړي. د دریو کسانو نه سوا ضرورت نشته چې هلته کې د غسل په ځای کې دې څه وي هلته دې ورشي، ولې دا خو د مړي بدن خلکو ته هول دي. نو نه دي پته د سفیان ثوري رحم الله وایي پخپله مې ورله غسل ورکړو او دغرانګې کفن مې ورله ورکړو، مقبرې ته مې موړو او دې وایي چې ما سره به وصیت یې کړو چې ما سره به لږ کینې وړئ، ولې فرشتې به راځي زما نه به تپوس کوي نو چې ته ما سره هلته ناست یې نو زه به لږ ادب کړم. نو چې کله بیا وایي دا ما هر څه وکړل، وایي خوب وینمه وروستو بیا زما د ملګری یو ښکلي باغ کې ناست دی، زما د ملګری یو ښکلي باغ کې ناست دی، ما چې پلانکیه چېرته یو څه حساب کتاب دی، وایي ما ته وایي چې سفیان ثوري مولانا ستا ته ضرورت نشته، وایي چې زه الله تعالی جنت ته بوتلم، وایي ما وایي چې په کوم عمل باندې عمل دې څه و، وایي ما ته یې وایي چې په ژوند کې راله دا شپږ روژې دا چېرته نه وې قضا شوي، چې د رمضان المبارک روژې به مې نیولې نو د شوال د میاشتې دا شپږ به مې ورپسې په ټول شکریان نیولي، دوی په ژوند کې رانه چېرته قضا شوي نه دي. وی الله وایي چې دا عمل مې ستا ډېر خوښ، الله به دې وبخلم. نو الله به زما او ستا دپاره د بخښنې بهانې لټوي چې ما ورته اعمال برابر کړو د الله تعالی د رضا لپاره برابر کړو، الله تعالی به موږ تاسو ته بخښنه کوي. نو د شوال د میاشتې سنت عمل یو دا دی چې موږ تاسو پکې څه وکړو، دا شپږ روژې که څوک یو ځای نیولی شي خپلې روژې دي، او که څوک وایي نه یو ورځ دې روژې نیسي بله ورځ دې کوزه کوي، خو په دې میاشت کې ښه خبره ده، سنت عمل دی او د ثواب څیز دی چې زنانو ته هم کور کې ووایو، خپله هم چې څوک دا شپږ روژې خامخا ونیسي. دویم نمبر د شوال د میاشتې د وړوکي اختر د میاشتې سنت عمل. اکثر تاسو ته به پته وي د مخکې نه یو رواج را روان چې په وړوکي اختر کې به خلکو نکاح نه کوله، واده به یې نه کوه په دې میاشت کې، ولې په دې میاشت کې واده ټیک نه دی او دا به مقلې به جوړې شي، او بیا دا د جاهلیت یو رسم دا د اوس زمانې نه نه بلکې دا د رسول الله د زمانې نه مخکې نه را روان و چې د وړوکي اختر میاشت کې به هغوی نکاح نه کوله، واده به یې نه کوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله باندې دا رسم ختم کړ. د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها نکاح دا د وړوکي په اختر کې هم شوې ده، واده هم د وړوکي په اختر کې شوې ده چې دا رسم ختم شي. او بیا بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زه څومره بهترینه ښځه یم، زه څومره بهترینه ښځه یم چې زما نکاح هم د وړوکي په اختر په میاشت کې وشوه، زما رخصتي او واده هم د وړوکي په اختر کې میاشت کې وشو. زه څومره بهترینه ښځه یم چې د رسول الله نه چې کله ستا وتله نو هم سر زما په غیږ کې پروت و. زه څومره بهترینه ښځه یم چې رسول الله زما په کوټه کې دفن دی. زه څومره بهترینه ښځه یم چې رسول الله نار مبارک
او د مرګ په وخت کې زما لاړې دا یو ځای کوي پیغمبر علیه السلام بیمارو د عایشې رضي الله تعالی عنها ورور راغی مسواک ورته پیغمبر علیه السلام په اشاره باندې وی بیبي عایشې رضي الله تعالی عنها ورته وی رسول الله مسواک ته جوړ شوی دی یو پیغمبر علیه السلام ته بیبي عایشې رضي الله تعالی عنها د مسواک واغستو په خولې والا پوس کو بیا د رسول الله نه ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مسواک وکړو والمسواک ما لراکړ وما وی چې دا د رسول الله د خپل مبارک لاړې دي هغه مسواک ما و د دمر په وخت کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د څومره بهترین خبره د خبرې مطلب دی دا و چې میاشتې ورځې او شپې دا ټولې د الله تعالی دي یو میاشت یو شپه یو ورځ دا سپېره په دې کې دا امید ساتل چې دا غلط کړي دا څه خبره ده د زنانو دا د زنانو خپل کتاب دی یو د الله تعالی کتاب دی یو د زنانو خپل کتاب دی په خپل خواهه باندې دی دا ټیک دی دا غلط دی او رسمونه او رواجونه دا غلط دي رسول الله فرمایل چې د شوال د میاشتې سنت عمل یو خدای شپږ روزې شوي بل سنت عمل په دې میاشت کې نکاح کول دي واده کول دي نو چې کوم کسان داسې وي چې هغه واده کول غواړي نو په سنت د عمل وشي کوم میاشت پسې کوي رامخ کیږي کو کوم نوجوانان داسې وي چې هغه نکاح کول غواړي په سنت د عمل وشي چې کوم میاشت پس ولا نور ګرځي او کوي والا د اوس نه دی ولا څوک کوشش شروع کی او دا خبره مخکې محسوس او پیری کړی دا پلانان اکثر داسې وي چې هغه عزت راځي بالکل تاسو نه کوي هغه کې شریعت ته ویلي دي چې جناب بالغ شو او حد بالغ شو دغه د نکاح بندوبست کوا زمون یو غلط سوچ دی د مور او پلار یو غلط سوچ دی مو وایو زیبا غټي ځان لا جوړي ځان مرام سکي دا نه پس بیا بندوبست کو دا نه پس بیا بندوبست کولان کې پلان څه کوي دا خو د پلان ذمہ داری ده چې دې پوه شو چې دا زما زوی بالغ دی زما زوی بالغ دی نو کوشش ولا شروع کا رازق الله تعالی دی الله ولا خپل رزق ورکړي رازق پلان نه دی شریعت ته ویلي دی چې وادم وکوا هغه چې وادو چې کم از کم سوال ځان او خپل ساتل شي او چې یو کس نو جواب دومره حدي چې آرام سره کول شي تعالی پیسې ګټي او هغه عمر پدې کې تیر کی چې هغه بهر دی او هغه دوغای دی او هغه دوغای ته او بعض بشران ویل چې موږ یې فوقو هغه نه پس بوله وادو کو بیا په باسه څه دی لګي نو واقعي څه نه لګي نو دا د مور او پلار ذمہ داری ده چې دې څوک دې د خپل بچو او وخت باندې د خپل بچو او وخت باندې د نکاح بندوبست وکړي نو خبره ده کوله چې د شوال د میاشتې سنت عمل داري چې بدی کیسو شي بدی کې نکاح مو شي بدی کې واده مو شي او د شوال د میاشتې سنت عمل د شپږ ورځې ان شاء الله تاسو کو د دې اهتمام وکړو الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین